عزتمندو د قبر دا مرحله دا په هر انسان باندې راتلونکې ده. یکدم انسان باندې یو داسې شپه به راشي چې هغه به شپه د انسان په دنیا کې ني، هغه شپه به د انسان په قبر کې وي. سړی به د خپلې بیبي نه، د مور پلار نه، د رونو خویندو نه، د یارانو دوستانو نه، د دنیا د دې زیب او زینت نه، د دې عیش او عشرت نه انسان به جدا شي، او یو د تنهایی کورته، یو د تیارو کورته، یو د مارانو چنجو لړمانانو کورته، یو د نااشنایی کورته به انسان په سفر باندې لاړ شي. الله تعالی دې زموږ ستاسو ټولو دغه سفر آسان کړي، او د قبر سوال او جواب کې د الله موږ ته ثابت قدمی راکړي. عثمان رضی الله عنه د څومره لوی درجه صحابي دی، په عشره مبشره کې داخل دی، خلفای راشدینو کې دی، ذوالنورین لقب د نبی علیہ السلام دو لورګانی د عثمان رضی الله عنه په نکاح کې دي، چې کله هغه وفات شي نبی اسلامي که زما بل لور وې نو هغه به مې عثمان ته ورکړي وي. جنت دنیا کې په بیا باندې اغسته دي. د هغه صحابي حال وګوره او راشه بیان زموږ حال وګوره چې موږ د قبر غاړې ته لاړ شو، قبر کنو او پای کې شریک شو، د جنازې نه بعد مړ موږ دفن کو او پای کې شریک شو. زموږ حال ته بیا وګوره او راشه د دې صحابي حال واوره. مسند احمد کی روایت ہے، ہانی رحمہ اللہ د عثمان رضی اللہ عنہ غلام دے فرمائی کان عثمان رضی اللہ عنہ اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. عثمان رضی اللہ عنہ چې بکله د قبر غاړې لراغله نو حضرت په دومره وجړل به وجړل چې ګیره مبارکه به په اوخ کو باندې تر لندشوا. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. تاسو ته وکړو چې حضرت تاسو په خپل باندې د جنت تذکر هم کوي، د جهنم د اور تذکر هم کوي، نو دا غینه خودم نه جاړي، لیکن کله چې د قبر غاړې لراشي نو تاسو دومره زیات ولې جاړي. عثمان رضی الله عنه ورته فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې القبر اول منازل الاخره، چې دا قبر د آخرت د منزلونو اول منزل دی. فإن ينجو منه فما بعد ويسر منه وإن لم ينجو منه فما بعد وشد منه. کچری او سړی په دې کې نجات او خلاص یو منځ نو روان مراحل به د دین زیات آسان وي، او کې سړی په دې کې نجات او خلاص بیانوموند نو روان مراحل ابو تر دین زیات سخت او ګران وي. او بیا فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی فرمایلی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، چې ما د الله تعالی د عذاب څومره مناظر لیدلی دي، چې ما د الله تعالی د عذابونو د معراج په شپه کې او په خوب کې څومره مشاهده کړې ده، نو ما د قبر نه زیات هیبتناک خوفناک هولناک منظر بل نه دی لیدلی. رونو دا قبر دا د خاور یو ډیره مګړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. قبر یا خود جنت د باغچونه یو باغچه ده د نیک سړي د پاره، د مؤمن د پاره، او یا د جهنم د کندونه او کند ده د کافر او د فاسق او فاجر سړي د پاره. الله تعالی دینونو موږ ته د ژوند د قبر آسان کی، ایمان دی الله تعالی زموږ نصیب کی. بس د ایمان سوال کوئی د الله تعالی نه چې ایمان مو د دنیا نه وړو ځان سره، نو دغه سړی کامیاب دی.